بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره ماشوم ته ترې نه مخکې موږ درې مرفوعات وښولو او یو مرته چې کوم دی مجروراتو نه یو مضاف الیه و. ترې نه بس چې کوم دی تاسو ماشوم څه ته راولئ ورته بچي په یو اسم باندې به زبر موږ د څه د وجې نه وایو یعنې منصوب به یو اسم موږ ولې وایو نو ورته ووایو چې بچي مفعول به کوم ځای کې راشي نو هغه به موږ منصوب وایو او بیا ورته د هغې اجرا وکړي. نو چې څنګه مخکې موږ ماشوم ته وویل چې دا فاعل دا به مرفوع وي نو فاعل پسې چې دویم که مفعول به راځي نو ورته ووایو چې دا پسې منصوب وي یعنې تاسو ورسره به دې کې اجرا وکړئ. ګورئ کتب الاستاذ الدرس نو کتب فعل الاستاذ فاعل الدرس مفعول به فعل سره خپل فاعل مفعول به جمله فعلیه خبریه. اوس نن تاسو تپوس کوئ چې بچي الاستاذ چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دي نو دې وایي چې مرفوع دي د څه د وجې نه د فاعل د وجې نه. ورته الدرس دلته په دې باندې را زبر ولوي یعنې دا منصوب ولې دی نو دې وایي چې دا د مفعول به د وجې نه. موږ ویلو چې مفعول به به منصوب وایو نو په دې وجه باندې موږ څوک د مفعول به مو منصوب وویه. نو دلته یو تپوس تاسو بیا داسې کولی شئ چې بچي کتب الاستاذ الدرس الاستاذ ته مرفوع ولوي یعنې په دې باندې پیش ولوي درس باندې چې کوم دی ته زبر ولوي په دې باندې چې کوم دی ته څه وایي نصب دې پرې ولروړو دلته کې نو دې وایي چې الاستاذ دا فاعل دی او فاعل موږ ویلو چې دا به مرفوع وایو او درس چې کوم دی دا مفعول به نو مفعول به باره کې موږ وایو چې دا به څه وایو دا به چې کوم دی منصوب وایو. دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم هغه اړول راړول پکار دي چې دې دا وپېژني چې فاعل به مرفوع وي او مفعول به به چې کوم دی منصوب وي. قرأ سعید الکتاب قرأ فعل سعید فاعل الکتاب چې کوم دی مفعول به. بیا تاسو کې چې سعید دې ولې مرفوع وي او الکتاب دې ولې منصوب وي نو ګوره په دې باندې بیا پوهېږئ چې بچي دا فاعل دی فاعل چې کوم دی مرفوع وي او الکتاب کتاب چې کوم دی مفعول به مفعول به لپاره موږ کېدو چې دا وصیه دا چې کوم دی منصوب وي او د دې مفعول به اجرا به ورسره وکړي چې منصوبات نه موږ یو وي مفعول به مرفوعات نه درې مبتدا خبر او فاعل او د مجرورات نه یو مضاف الیه په دې درې واړو کې دا پنځه شروع په دې پنځو واړو کې ورسره کوم دی اجرا وکړي بار بار واړو چې دې دا وپېژني د هغې نه بس چې کوم دی ورپسې به نور مرفوعات یا چې کوم دی منصوبات ورپسې انشاءالله ورځي هغه بیا ماشوم ته هغه ور وښیي.